السلام علیکم ګرانو کتونکو د تفهیم ګرانو کتونکو د خیبر پښتونخوا چې کومه سیاسي ګرمي ده او کوم ماحول هغې کې تیزی اتار چړاو نو هغه سیاسي ماحول نن نورم ګرم شو چې د خیبر پښتونخوا د کابینه او دا کابینه نه ده دا زه وایم دا یو ډېر لوی پل د خیبر پښتونخوا حکومت هغه عبور کو او ډېر زیات دې باره کې چې کوم چې میګویا کې دی او د ملاقات او هغې کې بیا لیټوالی او د هغې نه پس د دې د کابینې د اعلان نه کېدو حوالې سره د ګورنر راج او ډېر زیات چې کوم خوبونه نو هغه خوبونه هم ټول ختم شو. به هر حال د خیبر پښتونخوا 10 رکنی کابینه ان قریب دې کې به چې کوم نور اضافه کیږي او مشیران د مشیرانو اعلان به کیږي نو اب هم سورزو کیو شو اب د دنیا مخې ته راشي. مینا خان د دې حوالې سره اعلان مخکې د دې پته لګېدلې وه چې دا د صوبایي کابینې حصه ده او ارشد ایوب خان او ډاکټر امجد علي افتاب عالم افریدي فضل شکور خان انجینیر میا خلیق الرحمن خټک نوخار نه چې مخکې مسلسل دلته وزیر پاتې دی او زه ګڼم د نوخار د طرف نه ډېره غټه نمایندګي ده او ریاض خان سید فخر جهان عاقب الله خان او فیصل خان دا کابینه د دې باقاعده حلف برداري هغه وشوه تېره شپه اعلان شوی او نن حلف برداري وشوه یو ډېر ښه تقریب د هغې منعقد شو او یو ډېر لوی پیغام هم د دې کابینې په صورت کې ورکړی شو او د کابینې دا چې کوم حلف برداري وه نو د خیبر پښتونخوا کابینې نوې کابینې نه ګورنر هاوس کې ګورنر خیبر پښتونخوا فیصل کریم کونډي هغه حلف واخیستو او ان قریب به ټولو وزیرانو ته د خپل چې کوم د هغې قلمدان دي هغه به حواله کیږي. زه به خبره کومه زمونږ د نوخار د طرف نه دلته کې چې کوم خلقو نومونه اخیستل او کومه ویناګانې کېدې نو 3 نومونه و خلیق الرحمن خټک میا عمر کاکا خیل او حاجي ادریس خټک چې دا به په دې کې یو کس وزیر کېږي نو نوخار ته خپل وزارت هغه میلو شو. خو دې سره زه وایم چې دا نوخار ته پوره حصه نه ده ورکړی شوې او ان قریب نوخار ته بل وزارت هغه را روان دی د دې پیشنګویم کوم او د دې اعلان هم کومه چې نوخار ته به بل وزارت هم میلاویږي او دې سره سره زه اضافه کومه چې نوی کوم زمونږ وزیر اعلی دی نو د نوخار چې کوم زمونږ د پاکستان تحریک انصاف سیټ اپ دی کوم اراکین اسمبلی دي کوم د قومي اسمبلی ارکان دي نو هغه وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره د زمانه طالب علم نه ډېر جوړ تعلق دی. نو زمان دا زده ده چې دا نوی کوم سیټ اپ جوړ شو په صوبه کې نوی کابینه ده نوی حکومت دی دې سره نوخار ته دا فایده به کم از کم وشي چې دلته به ډېر ان قریب ډېر غټ پراجیکټ هغه را روان شي او دا زه په دې بنیاد وایم چې وزیر اعلی هغه سره د نوخار چې کوم زمونږ د قومي اسمبلی د صوبایي اسمبلی چې کوم اراکین دي نو د هغوی ذاتي تعلقات هغه هم شته او د زمانه طالب علم نه د دوی خپل چې کوم د دوی ترمنځ کوم تعلقات دي نو هغه مطلب دا دی د دوی یو جوړښت دی. نو نوخار ته چې کوم نوی حکومت دی دوی ته به توجه وي او نوخار ته ډېر غټ پراجیکټس را روان دي او دې سره زه وایم چې کوم نوی ټیم جوړ شو نو دوی ته اختیارات به هم ډېر میلوي او دوی نه به کار هم ډېر زیات غوستی شي. اوس چونکې نوی ټیم دی او نوی مشر سره نوی ټیم سره نو توقعات هغه هم زیات شو او کار ورته هم زیات دی. نو را روان وخت کې زمونږ چې کوم وزیران به نو هغه تاسو ته په بل انداز کې ښکاري ځکه هغوی نه به کار هغه شانتې غوستی شي او هغوی ته به فیل هغه هم کولاو میلو شي. دلته د تېره څو ورځو نه زه ګورم په نوخار کې چې کوم سرکاري ادارې دي نو هغې کې هم ډېر زیات
سرګرمیانې شروع دي. د ترقۍ حوالې سره که زه ګورم ترقیاتي پراجیکټس حوالې سره نو هغې دپاره هم ډېر زیات کار شروع دی، هغې دپاره منصوبه بندي شروع ده، هغې دپاره کاغذونه او فایلینګ ورک هغې باندې کار شروع دی. نو را روان وخت کې دلته په اګریکلچر کې، په زراعت کې، په تعلیم کې او په صحت کې او د سکلو اوبو په صورت کې انفراسټرکچر حوالې سره نو ښار کې به نوو منصوبو او غټ پراجیکټونو باندې کار شروع کیږي. به هر حال دا به راتلونکی وخت موږ ته ښیي چې زموږ دا نوی سیټ اپ دا په کم انداز او کم طریقې سره خپل چې کم کار دی هغه پرمختګ هغې ته به په مخه باندې بوځي. دې سره زه وایم جي زموږ نوي حکومت د طرف نه دا نوې چې کومه کابینه د خیبر پښتونخوا جوړه شوه نو ډېر چې موږ ته کوم اطلاعات دي نو هغې کې ډېرې نوې قانون سازیانې هغه هم کېدو واله دي او دا قوم د خیبر پښتونخوا د خلک څه داسې اعلانات اورېدونکي دي چې ابه نه منونکي، مطلب ابه سرپرایز وي. هغه د اختیاراتو حوالې سره، د پولیس اختیاراتو حوالې سره، هغه د پټواریانو حوالې سره، هغه د تعلیم حوالې سره او د محکمه صحت حوالې سره او بیا خاص کر څه قوانین دی به منظوري چې کوم قبایلي علاقو کې د ملیټري اپریشن چې کوم حالات دي، بیا دلته چې کوم د اپریشن مختلفو ځایونو کې کیږي نو دې حوالې سره یو ډېر دبنګ انداز کې قانون سازي هغه هم را روانه ده. د ټولو نه اولنی قدم خلک وایي چې دا صوبایي حکومت کوي نو هغې کې به دغه قانون هم پاس کوي، ترمیم به کوي د صوبایي اسمبلی نه. نو دا ډېر اهم خبرونه دي. دې حوالې سره موږ خبرې هم کوو. به هر حال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي دې ټایم کې هغه د چې کوم کمان دی هغه خپلو لاسونو کې اخیستی دی او نن چې کوم حلف برداري ده نو دا د راتلونکي وخت دپاره چې کوم د هغې عملي د کار یو آغازو د هغې عمل نن آغاز شو او راتلونکي وخت کې به د خیبر پښتونخوا خلق دا چې کوم انتظامی امور دي، کوم نور چې حکومت سره تړلي کارونه دي او په نوي انداز کې ګوري او دی ته به څه موجوده وزیر اعلی د خلکو ته څه سرپرایز ورکوي. هغه که د مختلف ادارو کې د تبدیلیانو حوالې سره وي، هغه که د ادارو د بحالۍ حوالې سره وي او هغه که د فنډونو ورکولو حوالې سره وي، ځکه چې د دې ته هم په سیاسي چې کوم هغه ټایم فریم دی د انتخاباتو نو عام وخت ډېر تیزۍ سره کټ کیږي او وخت نږدې را روان دی، د ورپسې بلدیاتي الیکشن را روان دی او تحصیل الیکشن را روان دی، بیا قومي الیکشن را روان دی، نو انتخابات هم په سر را روان دي نو جنگ هم سخت دی او وخت کم دی. نو موجوده چې کوم ټیم دی د دوی په اوږو ډېرې غټې ذمهداریانې